بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم. من القرآن الكريم آياتنا ولستل سورة کهف. د قرآن کریم هر یو آیات ډیر بابرکته او ډیر د لوی خیر نه ډک دي، خو لیکن بعضې صورتونه بعضې آیتونه د ډیر خصوصیات حاصل دي، لکه څنګه چې په فضایلو د آیت الکرسی کې راځي. د آیت الکرسی ډیر لوی فضایل دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کوم سړی چې د شپې په د ودو کېدو ټایم کې کوم سړی چې د شپې ودو کېدو ټایم کې آیت الکرسی ووایي، یو ځل ووایي، نو الله رب العزت یو فرشته مقرر کړي. هغه فرشته تر سهاره پورې د دغه بنده حفاظت کوي. کوم سړی 2 پیرې آیت الکرسی ووایي، نو الله رب العزت 2 فرشتې مقرر کړي. هغه د سره د کور حفاظت هم کوي. کوم سړی 3 پیرې آیت الکرسی ووایي، نو الله رب العزت فرشتې مقرر کړي د دغه ټولې محلې حفاظت وشي سره د نو دغه شانتې سوره کهف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوم سړی چې د سوره کهف فضایل دا دي ما تاسو خبر نه او یقینا زم چې ډیر لوی فضایل لري، خو لیکن دا فضیلت د ټولو نه افضل او بهتر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوم سړی چې د جمعې په ورځ سوره کهف ولولي، نو د هغې څه فضایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړي دي. یو فضیلت یې دا دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا تیر شوی جمعې نه تر دې جمعې پورې چې د دونه څومره ګناهونه شوي دي صغیره، الله رب العزت ورته هغه معاف کړي. یقینا ما او تاسو د ورځې څومره ګناهونه کوو، په هفته کې بیا زما او ستاسو نه څومره ګناهونه شوي، او الله رب العزت صرف د سوره کهف ویلو په برکت سره ما او تاسو ته الله رب العزت هغه معاف کوي. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د سوره کهف فضیلت دا دی، کوم سړی چې هر سوره کهف وایي نو هغه ته الله رب العزت روزي فراخه ورکوي، رزق یې فراخه شي. او د جمعې پر ورځ هم دغه فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړی. کوم سړی جمعه په جمعه سوره کهف وایي نو دا سره سره چې ګناهونه معاف شي، نو ورسره الله رب العزت رزق هم فراخه کوي. او د ټولو نه زما په ذهن باندې د ټولو نه لوی فضیلت یې دا دی، یقینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زمانه بعد به چې کله زه نه یم، زمانه بعد به په تاسو باندې دا فتنې داسې راځي لکه د باران څاڅکي، یعنی فتنې به انتهایی زیاتې شي. او د ټولو نه خطرناکه فتنه علما حضرات چې فرمایي هغه فتنه د دجال ده. یقینا چې ډیره خطرناکه په دې وجه ده چې زما او ستاسو ایمانونه انتهایی زیات کمزوري دي، او هغه له به الله رب العزت دومره طاقت ورکړي چې په یو لاس کې به سړي ته جنت ښیي چې دا د ستاسو هغه جنت، په بل لاس کې به سړي ته جهنم ښیي ورته وایي دا د ستاسو هغه جهنم. خو لیکن دا به الټی چې کوم جنت ښیي هغه به جهنم وي، چې کوم جهنم ښیي هغه به جنت وي. نو دومره لوی طاقت به ورکړي، نو بیا زما او ستاسو ایمانونه له سروبو ته نه ټینګېږي، او چې ما او تاسو ته یو سړی په لاس کې جنت او جهنم ښیي نو هغه ته بیا ټینګېدل یقینا چې زما او ستاسو په شان د ایمان والا خلکو کار نه دی. الله رب العزت ته ما او تاسو دغه فتنې نه وساتي. خو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوم سړی چې د جمعې په ورځ د سوره کهف تلاوت کوي، الله رب العزت به د دجال د فتنې نه په امن کې وساتي.
یقینا ډېر لوی فضیلت دی. نو بعضې صورتونه داسې دي چې هغه ډېر لوی فضیلت لري. نو اکثریت ملګري داسې زمونږ د بعضې ملګري پوښتنه کوي یاره دا رزق تنګسیا ده، دا دي دا پریشانې دي دا پریشانې دي، خو لیکن اکثریت ملګري داسې چې هغه د رزق د تنګستیا نه چې کوم دي دا پریشانه دي. د هغې دپاره یو وظیفه دا بیانوم. یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. کم سړی چې د دې دوه درې طریقې دي، کم سړی چې دا وایي د سحر د نور ختو نه مخکې سلزله، نو د دې په برکت سره ټولو مخلوقاتو ته الله رب العزت رزق ورکوي. نو علما حضرات فرمایي کم سړی چې د رزق د تنګسیا نه پریشانه وي چې رزق مې کم دی، د مال پریشانی چاته، نو هغه د دا وظیفه ځان له ونیسي، یقینا الله رب العزت به مالداره کړي. خو لیکن د دې سره سره نمونځ شرط. یو د دې طریقه دا ده کوم سړی چې د سحر مونځ وکړي، سحر مونځ کوي، سنت وکړي، د سنتو او د فرضو درمیان کې د خپل ځای نه د پاڅېدو نه مخکې په خپل ځای به ناست وي، سنت دې وکړي، په خپل ځای دې کښېني، 3 پیرې دې درود شریف، 3 پیرې درود شریف، بیا د هغې نه بعد چې کوم دی 41 پیرې دا وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. یو طریقې دا ده. بل طریقې دا ده چې د سحر فرضو نه بعد سنت ته وکړه، د هغې نه بعد دې ونه کړه، بیا د فرضو نه بعد، خو لیکن هغې کې بیا ناسته شرط نشته، ناسته شرط نه ده. فرض دې وکړه، بیا 100 پیرې چې کوم دی دغه وظیفه کول دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. دا دې وایي 100 پیرې مخکې رستو درود شریف. نو الله رب العزت به رزق فراخه کړي، الله رب العزت به ورته رزق په اسانتیا سره ورکوي. او زه اکثر دا خبره کوم چې ما او تاسو د رزق د تنګسیا نه پریشان یو، ما او تاسو اسباب ګورو، خو لیکن چې مسبب چې چا دا سبب پیدا کړی دی، چا چې دا سیس پیدا کړی دی، هغه پسې مونږ نه ځو چې هغه ماته څه وایي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لکه څنګه چې زمونږ دغه تبلیغ والے ملګري فرمایي که نه، هغوی وایي کوم سړی چې 5 وخته مونځ په پابندۍ سره کوي، الله رب العزت 5 انعام ورکوي، یو په دې دنیا، 4 د مرګ نه بعد. نو هغه یو په دې دنیا چې هغوی بیانوي که نه، هغه څه بیانوي؟ هغوی وایي رزق به فراخوي. نو زه نور هر قسمه مشقت ته تیار یم، هر قسمه مشقت کوم د رزق د فراخۍ لپاره، لیکن 5 وخته مونځ ته تیار نه یم. نو چې ما او تاسو